تاسو ته یوه واقعه ته ویم دغه طالب علم په فضیلت کې ده څوک چې طالب علم خدمت کوي څوک چې طالب علم سره تعاون کوي د څومره فضیلت خبره ده دمشق کې یوه مقبره او دهداح هلته ټول انبیا اتقیا صلحا دفن شوي دي دغه قبرستان چې کوم هغه ګورکندو دغله یو زنانه ویله مړی راوړو چې هلته ښخ کا دغه مړی بیا هغه ګورکند چې کله ښخولو نو چې کله یې قبر کې داخل کړو فورا هغه قبر ورته ارد شو و اړنانې ورته ډک شو او بیا هلته ښکلې ښکلې بسترې ورته وغوړولې شوې او بیا هغې نه پس یو دوه ځوانان راغل فرشتو په شکل کې دوه فرشتې راغلې او دغه ځواني چې په اس باندې ځان سره کېنولو او مخکې بوتلو دغه حالت چې کله دغه ګورکند وکتو نو ده وویل چې دا خو ډېر عجیبه خبره بېهوشه شو راوغورځېدو نو دغه وخت کې بیا هغه چې کوم نور خلکو دغه سړی هغه ګورکند یې راپورته کړو قبر نه پس یې راوخېژولو بیا یو ساعت پس په هوش کې راغی دغه وویل چې هغه کومې ښځې دغه ماشوم راوړو د کس یې راوړو هغه ښځه کوم پله لاړه خو چا ته پته ونه لګېده چې ښځه کوم طرف ته لاړه دا خبره ختمه شوه واقعه ختمه شوه بیا هغې نه بعد بیا درې میاشتې بعد بیا هم دغه ښځه بیا راغله بل یو کس یې راوړو چې هغه مړ دی چې هر له ښخ کړو دغه ګورکند ویله قبر ووالو چې کله یې دفن کولو او قبر کې یې کېښودو دغه وخت کې دا قبر بیا ورته ارد شو نور نه ورته ډک شو ښکلې بسترې ورته وغوړولې شوې او بیا هغې نه بعد یو دوه کسان په اسې پاس ارڅي او ځان سره هغه مړی وړي اوچتوي خو دغه وخت کې بیا ګورکند بېهوشه نه شو فورا رامنډه یې کړه ښځه له ورغی چې دغه خو ډېر ناشنا و ډېر الله به کو د ښه منظر وښلو دغه کم داسې عمل و وي چې دا خبرې پرې بس خپل کار سره کار ولره بهرحال هغه ښځه باندې اصرار وکړو چې نه ما ته حال ویه دغه کس کم نیک عمل کړی دی وی چې یو څو میاشتې مخکې دغه یو بل ورور وفات شوی و و هغه ورور طالب علم و دغه اوس چې کوم نن ورور مونږ دلته ښخ کړو وفات شو دا مزوی دغه ایغ مشر ورور دغه ترکانو کارګرو و هغه چې کوم ماشوم و هغه په طالب علم مدرسه کې سبق ویلو ایغ سبق ویلو الله پاک ایغلم دغه مقام ورکړو چې جنت قبر ته جنت باغچه وګرځېده قبر خوشحالي نصیب شوې او دغه چې کوم ورور یې د ترکانو کارګرو دغه پیسې ګټلې طالب علم باندې خرچه کوله دغه فضیلت چې کوم ته میلاو شو طالب علم وجې نه ورته فضیلت میلاو شو چې دغه مشر ورور ترکانو مزدوري یې کوله پیسې یې ګټلې او دغه په خپل ورور باندې خرچ کولې نو بیا هغې نه پس دا ګورکند وویل چې زه د خپل کار کسب پرېږدم زه دغه طالبي اختیاروم جومات امام صاحب له ورغی امام صاحب ته وی چې ما داخل که په مدرسه کې زه طالبي اختیاروم طالب علم کېږم قرآن پاک حفظ علم کوم جومات امام صاحب ته وویل چې ته خو وارد شوی ټیم دې ختم شوی دی ته خو هلته تا موږ نشو داخلولی توجه م غواړم کلام خبره کېږي لږ پرسکون کې نو د مشران ټول توجه کوه خبرې ته چې خبرې اثر وي او خبره ځای ته ورسېږي برای مهرباني نو بیا چې کله چې بیا دغه کس جومات له لاړو او جومات والا بیا دغه واقعه یې ورته وویله چې ما یو مړی ښخ کړو قبر ورته ګلې ګلزار شو قبر ورته ښکلی شو جنت باغچه ورته وګرځولې شوه بیا هغې نه بعد بل یو مړی مې ښخولو هغه مې دغه طالب علم مې وجه نه یخ ته فضیلت میلاو شو نو زه م غواړم چې زه طالب علم شم ما ته هم د فضیلت میلاو شي دا واقعې چې کله ورته وویله نو جومات امام دغه داخله ورکړه مدرسه کې داخل کړو نو هغه چې دی بیا شیخ عبدالرحمن حفار ویل کېږي ګورکند چې قبر نه کني دغه لقب یې بیا ځان سره یې دغه تخلص ولیکلو ما عزتمندو دغه مشر ورور چې ترکانو مزدوري یې کوله کشر ورور خدمت یې کولو مدرسه کې یې اچولو دغه شان د کماو د تعاون کولو مدرسو سره نو ما ورته خو حفظ علم نشو کولی خو که ما ورته تعاون وکړو ما ورته ته همدغه درجه میلاویږي انشاءالله نو تعاون مدرسو سره مدرسو سپورټ تعاون ډېره ضروري خبره یو بله واقعه ته هغه بیانوم چې کله قیمت پرې شي نو ټول خلکو چې دی لغن پورته کېږي کپړې پورې نه وي خو حافظ قرآن و عالم قرآن دغه کپړې وي دغه ښکلې ښکلې کپړې اچولې وي بیا دغه حیران شي چې موږ ښکلې ښکلې کپړې او نور خلک لغن پورته کېږي دغه له یو کس راشي یو کس ویل راشي هغه ورته وایي
هل عرفتني ته ما پېژنې زه څوک یم ده ودوی چې نه زه خو تا نه پېژنم د کس ورته وایي چې دغه قرآن پاک یم چې تا زه رخصتم شپې هم رخصتم ورځې هم رخصتم ماښام دې هم رخصتم د سهار لمونځ نه مخکې هم رخصتم د کریسې وهل دې هم برداشت کول و سړه وچه روټۍ او کله ښه او کله بده دغه ټوله ته خوړه و دغه قرباني یې ورکوله نن هغې دغه فضیلت دی چې تا نن کپړې اچولي دي څومره خلک چې دغه لغندې کپړې پورې نشته خو تا کپړې اچولي دا قرآن پاک برکت ده نو ما عزتمندو دغه طلبه کرام چې دغه چټیانو باندې او په وچه ځمکه باندې دغلته حفظ کوي او علم کوي دا الله پاک ته بې انتها خوښ دي او بیا په دویمه درجه کې هغه خلک چې دغو خلکو خدمت کوي دا الله پاک ته انتهایي خوښ دي نو ما ورته و طالبانو همدرد یو ما ورته و طالبانو سره مدد کوو ما ورته مدرسو سره محبت کوو دوی سره مینه ساتو بیا و کامیاب وو وما علینا الا البلاغ